سړی جنازه شي و نور ته خبر نه نو مال دا پولیس زدغه لک خو جنازه خو واقع دلته شوی ده نو بس مرګرو ته مې ودرېږي دعا وکړي چې خدای پاک غریق رحمت کی او بس مغزینه د حسین واپس لاړ تاسو خیال مې وکړه چې دا که د خان او د نواب او د ارباب بنگلا وي تاسو ټول ته معلومه وي کنه ملکنډیر والا ټول ته معلومه وي لکه ارباب څه دادا دادا تاسو خو زه پیژنم تاسو خو د ماشکیرونه یې یو ماشکیو ډولکی ته بغړېده زامن ورتل دی ډولکو ته مغړېږي کینی وجنی ټول بچیا توبه بیا بغړ ولګور غړ بشنن د ولی په غاړه ناشته مشک ډکې په دې کې د ډولکی आवाज اورېدل چې ډولکی आवाज اورېدل دی ولنه کټې کوم زامنو منی کړي بیا چې او ساتي شو نه غړي که خیالو کوي په دې ډولکی کې کله مست غوندې تار شروع کی چا مست تارې پکې شروع کا بلبلې والا نامش کې پزما کارويشتو مې مړه نه د چاپلار خو بده ته ټینګ او په غړې دو موږ د ماشکیرو نه یو وزیر صاحب تا خان تا نواب تا خان بادر تا موږ چرته ټینګې دي قدر ووري قدر د هغه سړي په کار دی چې چاستا مړی له قبر کنسته په اړ په شکال کې او قدر د هغه چا په کار دی چې ستا اجرې لراشي ملکه دوابو قدر د چا په کار دی تاسو وایي پین بس اسه د غب خبرې دی وای اوريو ټینګيږي نه زه تاسو پیژنم وہی باہر رنگے کے خواہی جام میں پوش باہر رنگے کے خواہی جام میں پوش من انداز قدت رامی شناسم وی ارسنگ جامی چاغندے واغندا او په خدای قسم چې زستا د پوند چال پی جنما ما د خلیل مومند پوند پی جندلی پوند قدر با داغا چا کې چې ستا ملمنو تا په کوزه کې ودو اچي لاسونو تا ستا په اجره کې جارو وي زما د په خدای قسمی اعتبار بکوي یا نه سلويختو کالونه تاسو دا خپلو سو خلق او دا علاقه ما پیژنې او پودس کې بیا مې د خدای قسمی چې زه د ټاټکی مزدور د نواز شریف سره برابر کوم نو زما د خدای د ایمان نه ګوتې وباسي د ټاټکی مزدور مشکی لیدلو بنی ما دا خپل ایمان ټول پاکستان ته خودلې ده ستاسو دوا پکار دا زما کمال نه ده دا د مخدرزو ده هغه محدث مولانا صاحب دعا ده دا د غرغشتو د مولانا صاحب دعا ده دا د مولانا ادریس کان دهلوی دعا ده دا د مولانا یوسف بنوری دعا ده دا د مولانا حسین احمد مدنی دعا ده کہ لاس میں ورکو مال حضرت مجھے بیعت کریں وہی محمد امیر میاں کو میں نے اپنی اخوت میں داخل کرا لیا ہے اور پا مخیرہ تلاس ہوا دا د غلجو د میاں سے دعا د خپل زامنو تبه دمره دعاګانې نه کړي لکه کومې دعاګانې به چې ما ته
دا د دې لوی لوی اولیاء او د دې لوی لوی بزرگانو دعاګانې دي ما کې اس کمال نشته اس واده له چا نظم سنت له چا نظم روټیانو له چا نظم دعوتونو له چا نظم وزیرانو دفتر میں په سلويخ کاله کې کلیدلې د خنزیر مخ به ملیدلې منای دا تاسو خو اسمبلی ته بوک سپیګنی ولاړی پالار زکل تیریګم الکه دې کو ساده په منبرانو نه څواري خدایم کور دا خدانه لګیا دي په یو بل چقړې تپی خاطی په یو بللی اوس ورشه یو زورای په کار کې په یو حکومت کې مرګري دي په یو حکومت په یو څنګه غول کړي یو نشنه دي په کار کې په دې جګړه ده د دوه وزیرانو چې یو نواز شریف پاټ دې که په 10 تاریخ راځي یو زما علاقې ته دی راشي بل وای زما ته شته که نشته وای دا اخبار ګورئ که نه سی ګوګوان وي دوه په دې جګړه نو مال نواز شریف څه د سرو پچې خو نه اچي خو هر شي چې تا ته به پچې واچي او دته نه اچي یا داسې مبارک قدمونه دي چې په کوم ځای کېږي هغه به جنت دا ستا ملک دا ستا اسمبلی په میاشتو اسمبلی جاری وي په میاشتو وای په ایمان چې بهر ته د صوبې د ترقۍ یا د دین سے یو خبر روزي چې نن د اسمبلی دا فیصله وکړه ټول ملک د دمتوب او د کنجرتوب دی پوش ټول ملک ستا ټول هلکان ټول ورځ په بلیټ کې جواری کوي ماشومان دې ټول ورځ ویډیو گیمونه کوي بیا د شپې دې دا نوجوان طبقه په میوزیک سنټرو کې بلو پرنټونه ګوري بلو پرنټ ګوري هغه بلو پرنټ چې پولیس په چاپواچي او ویني سي په سباله بیا وکیلان صاحبان په پیشي چې دا بیلبل دفعه ده او وی سی آر خو ملک ممنوع نه ده سباله ضمانت شي ورو دا څه ده د قوم آئنده نسل لګیا دې په دې تباہ کیږي سینماګانې وګورئ او بیا سینماګانې دي د چا ماما مبارکم شاه وی څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي کار ټول د ازغو کړي بیا ته تمد گلزار کړي او بدبخت څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي کار ټول د ازغو کړي بیا ته تمد گلزار کړي پسیکار نو چوک د هارون منشن شاته چې کومې درې سینماګانې دي چرته چې بیا د بجلی واب دا دفتر دی په دې سړک چې ور مخامخ شي هلته وګوره په سړک باندې د یو ښځې فوټو لګېدلی سبا له لاړ شي یو مهرباني وکړئ ویې د ښځې فوټو دی نو زه هغه نقشه اوس درته نشم جوړولی چې هغه لاندې نه کم طرف ته ویستې ده مخکې نه کم طرف ته ویستې ده سینې ولا کم طرف ته ویستې دي مخې ولا څنګه کړی دی مړه دا هلکان زمونږ بچي چې دي دا د ورځې دي د هغې تماشه کوي هغې ته ګوز او ورته وایي چې په دې سینما کې دا چل ښودی کېږي نابیازی د مور خختک خرسی او پیسې پیدا کی هغه سینما ګوري ټیک شو دام جوړه کشمیر ته روان یادم شه د سن 65 بمباری کوم سورت نه نوتی وي دا څه ډزم کوله شو ها کولم شو
واده کې بسې بر دا لکان بسې بر ټک 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 اوس زما غوندې اناړي لاس کې زور راش او قوت راش او ته زمانه تماچه په لاس کې ونیسي نو دا ګیره به بیا زه د سپي په متیازو کالو تماچه چې مې د لاس کې تماچه ولیده مخې سره به د کشمیر ته لېږم چې تا ته د ډزو شوق دی او دا جهاد د هندوانو سره وله وله او یا د کابل ته لېږم چې راځه دا د افغان مهاجرو چې ځان کباب کړو د اسلام په نوم باندې راځه وربشئ خزو سره روانې نه تماچر بجې کینې تیزنو دا ستاسو شلخی تماچې ما کتلی دا خپلو کې یو بل ته غپل ما ستاسو کتلی مسلمان دیله نه دی پیدا چې هغه د خپلو کې د سپو غوندې یو بل ته غاپي مسلمان دیله پیدا دی چې دا یو بدن دی او یو بدن به همیشه بل بدن ته دعوت د اسلام ورکوي تبدیل پیدا ہے چې تب امریکی ته ماما نه وې امریکی ته بداسي وې لکه سليمان عليه السلام چې کوم خط بلقیس ته لېږلو چې انه من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالوا علي واتوني مسلمين خط ورته لیکي بلقیس خبر راغی چې سلیمانه اخو داسې بادشاه ده چې 12 تلان دي جنگي جرنیلان دي او هر جنگل لاندې یو لک جنگي فوج ده نو سلیمان ورته دا خط لیکي نن په 43 کال کې مونږ یو کافر ملک ته د اسلام دعوت ورکړو یو کافر ملک دروشدی نکونه مونږ کې دي نکونه مونږ راوړي وو هغه شیعه چې مونږ ورته منونو بد وایو هغه شیعه حکومت اعلان وکړو چې دومره لکه ډالر انعام دی که دروشدی سر چاراو مونږ که سنیان یو په مونږ څه تاسو سنیتوب پیژنئ په ایمان تاسو د چا اولاد یو خبره کوي په زور وایي یریږئ ولې څه بلا خو نه یم چې خورم چا اولاد یې د آدم علیه السلام قبر درته پته ده چې کوم ځای کې دی چاته چې پته یې لاس اوچت کړي نشته پته نو چاته چې د پلار قبر نه معلومات څه په دې خپل ځان په خپله فتوې لګوي بدبخت په خپله قسم په خدای په مون کې داسې خلک هم شته هلکه ته مونځ کې کوم طرف ته مخکې وایي مکې مدینې ته مکې مدینې ته سبحانه کاللهم دې سپین ږیرو نه واورئ والله که ورځي په وترو کې اللهم انا دې سپین ږیرو نه واورئ په ایمان که ورځي نشکرک ولا نکفرک په ځای وایي ولا نشکرک ولا نکفر دور ما تیر ورځ کې یو تقریر کې ویلي چې دا سبحانک اللهم دا په اصل کې سبحانک یا الله په اصل کې دا سبحانک یا الله نو دی کې اعلال اوس اعلال ستوي پاغه دا طالبان مستخوان نه کوي طالبان هغه علما کیږي چې چا سړی روټي خوري دا اوس چې د زیره خوروا په تمه دانه مليان کی دا په دې ارمان چې مړ دي چې بودای بکله فریدم او دا ګیره بکله کلا دا نه مليان کی دا په صيغه او ترکیب او د منطق په قضیو باندې دا نه پويږي دا بغور غور کیږي او سړی منی به جوړی کړي را جوړی کړیو
اوس د طالب څه کار دی استری کړو جامو سره؟ زمونږ جماعت کې طالبان دي په هفته کې 15 ځله استری غواړي. څه کوي لکه جامې استری کو. هغه ورځ یو جماعت ته ننوتم د طالب په کمره کې مې دغه ولیدو دا د په دې وختو چې مګي شیپو دې که شیمپو دې د طالب په کمره کې دا دومره پلم هلکه دا څه شی دی؟ جی اسف وصل مله دا څه دي؟ زه پې بل پوه شوم مال شراب دي جوړ دا څه شی دی؟ ویل دي دا شیمپو دی په دې سر چې مګي دا ویښته نرموي. او د طالب ویښته نرمولو سره څه کار؟ نو دا ټپه مې ورته وویله مال طالب خاورې به ملا شي طالب خاورې به ملا شي په کتاب پروت یادوي شین کې خالونه. ته چې پروت کتاب ته او غم در سره د شیمبوی ته ملا کېدی شي؟ راوړئ قرآن چې درته وخورم چې زما په 10 کاله کې نه یادېږي چې ما د غرمې ګرمه روټۍ خوړلي. د طالبګیرۍ زمانه کې ګرمه روټۍ په خدای قسم که زه د بچپن نه د ښه خوراک عادت د بچپن سړه روټۍ بیا مرچکي سره یا هلته یو ټیکهدارو خدای دې وبخي هغه به غوا ساتله د هغه شملې به م راوړې هغې سره به م بېګانۍ وظیفې وخوړې او بیا به م مدرسې ته منډه واله. نو په زیړو خورواګانو او په خمبیره روټۍ پړسېدلې روټۍ دا چې وخورې ته د شپې ډډه خېټه لکه د چونډه غوندې پروت دی ستا پلار کتاب نشي کولی. زمونږ یو استاد هغه ماته په دیوبند کې مونږ به چې د شپې کتاب کتو نو دیوبند کې د یو هندو اټی و هغه هندو داسې بزرګ غوندې و نو د هغه د دوکان په دې چوندې کې داسې چوند دی د دروازې کې نو دننه ډیوه به بله کړې وه لګیا به رام 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 هغه خپله وظیفه به یې کوله. نو ما به کتاب یوړو او د هغه د هغه چوندې ته به مې کرښه مخامخ کړه نو دا د هندو د ډیوې د رڼا په چوندې کې راوتو باندې به مې یو کرښه وکته بیا به مې بله ورمخکې کړه ټوله شپه به ویل ورته ولاړو ما به داسې کتاب کړ. زمونږ استاد اوس هم ژوندی دی که یقین هم نه راځي سبا راشئ چې ورم ولم چې درته قسم وکړي ووي اوس هم ژوندی. دا نن چې لوی لوی علما تاسو ګورئ بخاري او ترمذي او ابو داود او مسلم او ابن ماجه لولئ دوی دا سبقونه داسې ویلي چې دا غوړ زیړې اوس وایي آینده زما دا توقع نشته چې دوی نه به محدثین جوړ شي یا فقیهان د امت به جوړ شي. مولانا ماته دا قصه ګرانه ښکاري تاسو خیال راکړئ. نو عزیزانو عرض مې دا و چې د دې خپل ژوند په غرض باندې سوچ وکړئ. هغه غرض قرآن ویلی دی قرآن ویلی دی چې وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما جن او انس ندی پیدا کړي مگر دې دپاره چې دوی به زما عبادت کوي. بیا قرآن څه ویلی دی ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم وانفسهم خدای وی ما د مؤمنانو سره بیعه کړې ده خرید و فروخت مې کړی دی څه مې پې خرڅ کړي او څه مې پې اغوستي دي. ان الله اشترى ما مؤمنانو سره بیعه کړې ده د دوی مالونه او د دوی ځانونه دا ما اغوستي دي او په بدل